بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیزانو دا زړه راښکونکې او حیرانېدو وله قصه د یو امریکنۍ جینۍ د ډاکټر شریفه کارلو ده. بېشکه چې الله تعالی سره څوک جنګ کوي او د اسلام د ختمولو کوشش کوي نو الله تعالی هغه خلک په دې معاشره کې په دې دنیا کې ذلیله او رسوا کوي او ناکامي د هغه خلکو مقدر جوړیږي. دا قصه هم د یو داسې پټ او خفیه جنګ باره کې ده، خو په دې کې هم ګټه د اسلام او بایلات د کفارو او جالسازو شوی دی چا چې د اسلام او د مسلمان د ختمولو خلاف ګنده منصوبې جوړې کړې وي، خو الله تعالی ورله هغه ناپاکه او ګنده منصوبې د خاورو سره خاورې کړې او شیطان خوشحالولو والا دا خلک حیران او ګوته په خوله پاتې شو. بېشکه چې الله تعالی د خپل دین حفاظت پخپله کوي. د امریکې سره تعلق لرونکې شریفه کارلو چې د یو خفیه او پټ د اسلام خلاف تنظیم سره تعلق و، هغه په خپل بیان کې وایي چې زه اسلام طرف ته څنګه مایلو شم. یو داسې ښځه چې د هغې کار صرف او صرف مسلمانانې ښځې ګمراه کول او بې پردې کولو. هغه ښځه په خپله پردهداره او زړه د اسلام د رڼا نه څنګه ډک شو. شریفه کارلو وایي چې څه ارادې خو مونږ کوو، خو څه ارادې الله تعالی په خپله کوي او اخره کې بیا هم هغه کیږي کومه چې د الله تعالی اراده وي. بېشکه چې الله تعالی یو بهترین کارساز او منصوبې جوړونکې والا ذات دی. عزیزانو، د شریفه کارلو دا قصه تاسو په انټرنیټ هم کتی شئ چې په انګریزي ژبه کې ده چې موږ ستاسو دپاره په پښتو ژبه کې ترجمه کړې ده. د شریفه کارلو دا قصه د هغې د 18 کالو د عمر نه شروع شوه. د اسلام خلاف د یو پټ او خفیه تنظیم څخه کسان شریفه کارلو پسې شو. دا هغه خلکو د چا چې د اسلام خلاف ډېرې خطرناکې ارادې وي او په هغه تنظیم او ګروپ کې داسې کسانو چې د امریکې په سرکاري عهدو باندې مقرر وو. په دې تنظیم کې داسې خلکو چې د اسلام خلاف یې د خلکو زړونو او ذهنونو کې شک پیدا کولو. شریفه کارلو وایي چې په هغې کې یو کس ما پورې راورسېدو ولې چې زه د شورو نه د ښځو په حقوق غوښتلو کې مخ په وړاندې وم. دې سړي ماته ووې چې که زه د بین الاقوامي د خلکو سره تعلق جوړولو تعلیم حاصل کم، خاص طور د مشرق وسطی د ملکونو په هکله که معلومات حاصل کم او ځان پې پوه کم، نو دا خلک به ماله د مصر په امریکي سفارتخانه کې زما د خوښې نوکري او زما د خوښې تنخوا ته تیار وي. د دوی دا افر زما ډېر زیات خوښ شو. یو ډېر ښه پوزیشن، یو ښه نوکري، د عیش و آرام ژوند. نور ما څه غوښتل؟ ما د دوی خبره ومنله او ډېره زر د دې تنظیم سره ملګری شوم. ما په ټي وي او په انټرنیټ د مسلمانانو ښځو باره کې ډېر څه اورېدلي چې هغه ډېره مظلومه او خواره طبقه ده. دا زما دپاره ډېره ښه او بهترینه موقع وه چې زه دغه مظلومه او خواره طبقه یو ماډرن ژوند طرف ته راولم. نو ما هم په دې مقصد او سوچ په کالج کې داخله واغسته او د قرآن او حدیث مطالعه مې شروع کړه. د دې تنظیم څه خاص خلکو به مونږ له لیکچر راکو او مونږ ته ښوولې کېده چې قرآني آیاتونه او حدیثونه څنګه ګډوډ او غلط وړاندې کولی شي او خپله خبره څنګه ښه نښه طریقې سره وړاندې کولی شي. دې خلکو به مونږ ته دا هم ښول چې د قرآن آیاتونو او حدیثونو له به څنګه خپلې او غلطې معنی جوړې. شریفه کارلو وایي چې زه په دې خفیه جنګ کې د هغوی ډېر د کار راتلو وله وسله یعنی هتیار وم، د چا په استعمالولو چې به څنګه مسلمانانې ښځې د اسلام نه لرې کول او ماډرن ژوند طرف ته راوستلو. خو دې سره سره چې به ما څنګه د اسلام تعلیم حاصلو نو زما زړه د اسلام او مسلمانانو دپاره رو نرم شو، چونکې دا خبره زما دپاره ډېره خطرناکه وه ځکه چې دا خلک ډېر با اثره او طاقتور او ما ته پته وه چې دا خلک به ما باندې دا مشن پوره کوي که هر څنګه. په دې وجه مې بیا په ځان باندې د اسلام اثر کمولو دپاره د عیسایت مطالعه شروع کړه. ما په کالج کې د یو پروفیسر سره د عیسایت متعلق زده کړه شروع کړه. دغه پروفیسر د بایبل باره کې ډېر خبر و. هغه ماته د یونان راوړې شوې د بایبل نسخې وښولې چې په عبراني ژبه کې وې. دې پادري راته وښول چې د نن سبا بایبل کې کم ځای کې بدلون یعنی تبدیلی شوې ده. د دې نه پس مې په عیسایت بالکل یقین ختم شو، خو لا اوس هم د اسلام قبولولو دپاره تیاره نه وم ځکه چې که ما اسلام قبول کو نو زما ژوند، زما مستقبل، زما عیش و آرام هر څه به تباه و برباد شي. کېدی شي دا وجه وه
چې زه د اسلام د متاثره کېدو نه باوجود هم ما خپل عیش او آرام رکول نه غوښتل. شریفه کارلو مزید ووی چې د کالج نه د فارغېدو نه پس هم ما د اسلام او د عیسایت مطالعه جاری وساتله. په دې دوران کې مې د ډیرو مسلمانانو ښځو انټرویوز وکړه. دې دوران کې چې زما کومو مسلمانانو سره ملاقاتونه وشو په هغې کې زما یو ډیر ښه مسلمان رورو چا چې زما پوره ژوند بدل کو. د دغه مسلمان رور تعلق د مسلم سټوډنټ اسوسییشن سره و. دې رور زما شوق ته وکتل نو مال ډیر زیات معلومات راکړه. زما شوق اسلام سره ډیر زیاتو. خو بل طرف ته دغه خلکو زما زر تر زره مصر ته لیږل غوښتل. ما به اکثر سوچ کو چې د دې ظالمانو نه به ځان څنګه خلاصوم. دې دوران کې ما ته محسوس شو چې یو خفیه او پټ طاقت ما سره دی او دا پټ او خفیه طاقت هر ځای کې هر طرف ته زما حفاظت او مدد کوي. د شریفه کارلو د وینا مطابق چې کم مسلمان ورور سره زما ملاقات شوی و هغه مال د اسلام باره کې ډیر فایدمند معلومات راکړه. زما یې هر رنګه مدد وکړو خو کله هم مال د اسلام قبلولو دعوت نه و راکړی. یو ورځ هغه ما سره رابطه وکړه او د مسلمانانو د یو داسې ګروپ باره کې راته ووی چې په هغه ورځو کې هغه ګروپ زمونږ علاقه کې موجود و. دې ورور مال دعوت راکو چې زه دغه کسانو سره ملاقات وکم. نو ما ومنل او د ماسخوتن د منځ نه پس مونږ هلته لاړو. هلته په کمره کې تقریبا 100 کسان سړي موجود و. د چا چې ښې مزیدارې لویې ګیرې او سپینې کپړې وې او انتهایی سلیقې او روب سره ناست و. په دغه کمره کې صرف یو زه ښځه وم خو د ټولو سړو سترګې ښکته ځمکې طرف ته وې. زه دلته 8 غنټې موجوده وم خو یو سړي هم ما سره په اوچتو سترګو په اوچت نظر خبرې ونه کړې. هغې ټولو ما سره ډېر درناوي او مهذب انداز سره او ډېرې نرمې لهجې سره خبرې کولې. زه چې چاته مخامخ ناسته وم هغه یو دروند او باوقار پاکستاني ځوان و چا سره چې د قرآن سره سره د بایبل او د عیسایت ډیر زیات معلوماتو. دې ځوان زما د هر یو سوال جواب ډیر دلیل سره راکو. زه اوس دومره ډیر د اسلام او د مسلمانانو نه متاثر وم او دومره ډاډه وم چې د دې نه وړاندې دا احساس ما ته کله هم نه شوی. خو دغه دوران کې ما په خپل زړه کې دا سوچ کو چې کومو خلکو د اسلام تباه کولو دپاره زه تیارولم د هغې د پنجو نه زه څنګه خلاصه شم. زه خو د اسلام خلاف په مشن باندې راوتی وم خو هغه اسلام زما په زړه او ذهن کې اخر کور جوړ کو. زه په دې سوچونو کې روکوم چې هغه پاکستانی ځوان مال د اسلام د قبلولو دعوت راکو. دا په ژوند کې په لومبي ځل وشو چې یو مسلمان مال د اسلام قبلولو دعوت راکو. زه د اسلام قبلولو ته بې صبره او بې قراره وم خو ما ته داسې محسوسېدل چې کیدی شي چې زما د تیرو ګناهونو په وجه به دا خلک مال د اسلام قبلولو اجازت رانکي. د دې نه پس مې اقدم جواب ورکو چې آو زه اسلام قبلول غواړم. زه اسلام کې داخلېدل غواړم. د هغې نه پس یې ما ته د کلمه شهادت ویلو دپاره ووی. هغه کلمه شهادت ویله او ما د هغه لفظونه دهراول. زه په الله قسم خوړی شم چې زما په سینه یو ډیر غټ بوج او وزن پروتو خو چې کله ما کلمه شهادت ووی او اسلام مې قبول کو نو زما زړه نه هغه بوج او وزن ختم شو او سپک شو. زه د الله شکر ادا کوم چا چې ماته د ایمان دولت را نصیب کو. بېشکه چې هغه چاته وغواړي هدایت نصیب کی. دا به د شریفه کارلو قصه کوم چې د اسلام د تباهۍ دپاره تیارېده نو هغه کیږي کوم چې هغه ذات غواړي. دا خلک چې څومره هم د اسلام د ختمولو کوشش کوي نو اسلام هم هغه عمره خوريږي. اسلام د دنیا واحد مذهب دی چې پکې روزانه په دنیا کې په زرګونو خلک داخليږي.